السلام علیکم. یو میاش مخکې تاسو به اورېدلي چې د آکسفورډ یونیورسټۍ کله الیکشن شروع شو نو د انټرنیشنل امور چې کوم انچارج دی د عمران خان زلفي بخاري هغوی ویلي چې عمران خان به د آکسفورډ یونیورسټۍ په الیکشن کې حصه اخلي او د هغې نه پس په سوشل میډیا او ټول دنیا کې د آکسفورډ یونیورسټۍ له مخکې چېرته دومره اهمیت نه ورکړی شوی څنګه چې د عمران خان د اعلان نه پس وشو او بیا کمپین هم شروع شو. خلک ډېر ایکسایټډ او امید و 70-80% چانس و چې دا به عمران خان په باري اکثریت سره ګټي، خو بیا حکومت ډېر اوسان خطا شو او د اسټیبلیشمنټ هم ډېر پریشاني وه چې په جیل کې یو سړی د آکسفورډ الیکشن وګټي معذرت، نو بیا به موږ له د کنټرول کول ګرانې شي ځکه انټرنیشنل کمیونټي به وایي چې تاسو بې ګناه قید کړی دی، دلته هم هغه الیکشن وګټو. نو بیا هغوی خپل ذرایع استعمال کړه، څه ریټایرډ جرنیلان لاړل او هلته کې په انګلینډ اسټیبلیشمنټ سره معاملات وچېړل او اوس یو خبر راغی او هغه زلفي بخاري دوه کار وکړو. یو خو د هغه ټیم لیګلي آکسفورډ یونیورسټۍ ته یو خط ولیکو چې موږ جواب راکې تاسو دا په بدنیتۍ د عمران خان نامینیشن واپس کړی دی او د هغه نوم مو په لیست کې نه دی شامل کړی او دا سیاسي فیصله تاسو کړې ده. دویمه دا ده چې هغه وایي چې د انګلینډ صحافیانو ته څه داسې شواهد میلاو شوي دي چې په آکسفورډ یونیورسټۍ انتظامیه باندې دباو اچولی شوی دی او د عمران خان نوم یې د لیست نه ایستی دی او دا سټوري را روانه ده سره د ثبوتونو چې دې کې څوک انوالو او چا خواهش و چې عمران خان دی د آکسفورډ یونیورسټۍ د دې الیکشن نه لیست نه وباسي. نو دې بدقسمتۍ ته وګوره د زموږ د حکمرانان او اسټیبلیشمنټ چې یو ځای کې د پاکستان ته عزت میلاویږي نو هغوی په خپل انا او ضد کې هغه عزت هم پاکستان باندې نه دی سود او د عمران خان په دشمنۍ کې دغه جرنیلان او دغه حکمرانان د پاکستان هغه عزت هم په خاورو کې میلاو کړو. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمنو کې او لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.